د پندو تاڼې په حدود توحید کالونۍ کې نامعلومو کسانو د یو نانبی شاګرد ویشتی دی، هغه مړ دی. ملزمان تښتېدلي دي. دې ډزو کې چې کوم د نانبی شاګرد مړ دی د هغه لیاقت نوم دی، دا د شهید آباد اوسېدونکی دی او د عمر چې کوم دی هغه تقریبا 26 سال دی. دې حوالې سره چې پندو تاڼه کې کوم اف ای آر درج شوی دی، په دې کې مدعي دی شوکت ولد عبدالهادي، دا بیسیکلي د افغانستان دی او دی دلته په شهید آباد کې اوسېږي. د پولیس ته ویلي دي چې د ورور لیاقت چې عمر 26 سالو، هغه په دې توحید کالونۍ کې یو نانبی د هغه سره شاګرد و، کاریګر و. وایي دی چې کله نن تقریبا څه کم 6 بجې د کوره راووتو او دوکان ته لاړو، نو دوکان سره نږدې نامعلوم کسان راغلي دي، په دې لیاقت باندې ډزې کړي دي. دا لیاقت په دې ډزو کې مړ دی. ملزمان چې کوم دي هغه تښتېدلي دي. مدعي پولیس ته ویلي دي چې یاره د دوی چا سره هېڅ داسې جنګ جګړه یا څه تنازع نشته، ځکه هغه په چا باندې دعویداري نه ده کړې. د پندو تاڼې پولیس په دې کیس کې د نامعلومو کسانو خلاف د 302 اف ای آر درج کړی دی. څنګه چې ما تاسو ته وویل دا کوم هلک چې مړ دی نو دا د نانبی شاګرد دی، مطلب کاریګر دی او د عمر تقریبا 26 سال.